أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واقع هم صرف یوه ځان نه جوړه شوې یوه کیسه ښکاري. د بله واقعه د ابو افق چې یو یهودي و، دغه د قتل واقعه ده. د سیرت په کتابونو کې یوه بله فرضي واقعه دلته لیکل شوې دي چې د سیرت په کتابونو کې یوه بله فرضي واقعه د ابو افق یهودي بیانېږي، دغه د قتل. تفصیل د هغې داسې دی چې کوم دا بیانېږي چې یو ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې څوک داسې دی چې ما لپاره دغه خبیث سره کتی شي، یعنی څوک داسې دی چې دا ختمولی شي، وجلی شي. دا تن ابو فک ډېر زیات بوډا و، تر دې چې دا ویل کېږي چې د عمر د 100 کاله پورې رسېدلی و. خو دا داسې تن و چې خلک به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف راپارول، او په خپلو شعرونو کې به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف بدزبانی او ګستاخی کوله. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ارشاد حضرت سالم بن عمر پاسه د دی په هغه خلکو کې شاملو چې د خدای پاک له ویرې به دی ډېر ژړل. دوی د بدر په غزا کې شریک وو او دوی عرض وکړو چې زه دا قسم خورم چې یا خو به زه ابو افق وژنم او یا به په دغه کوشش کې خپل جند قربان کما. نو دې نه پس حضرت سالم بن عمر وی د موقع په تلاش کې به وو، او یو ورځ چې کله شپه وه او سخته ګرمي وه، ابو افق د خپل په کور په صحن کې وده وو چې دغه د کور نه بهر چې کوم وو، او حضرت سالم دې نه خبر شو. نو هغوی فوراً روان شول، توره رسېده او هغوی خپله توره د ابو افق په ځیګر کې ایښوده او پوره زور یې پرې واچولو تر دې چې توره د هغه د خېټې نه ووته او په د هغې په بستره کې ښخه شو. او ورسره د خدای دشمن د ابو افق د خولې نه یو ډېره سخته چغه راووته، او حضرت سالم هغه په دغه حال کې پرېښود، هلته نه لاړه. او د ابو افق چغه چې خلکو واورېده نو فوراً ورمنډه کړه، او یو څو د هغه ملګرو هغه وخت هغه اوچت کړو، د کور دننه یې بوتلو، خو د خدای دشمن د هغه زخم نه پاتې نه شو، مړ شو. دا واقعه هم دغه شان لیکل شوې ده د یو سیرت په کتاب کې. حضور فرمایي چې دا واقعه هم د یو معتبر سند نه دا مروي نه ده، په سیاسته کې هم دا نه ده راغلی. د سیرت په ځینې کتابونو کې د دغه واقعې ذکر موجود دی، لکه سیرت الحلبیه، شرح زرقانی، طبقات الکبرى ابن سعد، سیرت النبویہ ابن هشام، البدایہ والنہایہ، کتاب المغازی الواقدی او سبل الهدى والرشاد وغیرہ. خو د تاریخ په اکثر کتابونو کې دغه واقعه نه ده لیکل شوې. مثلا الکامل فی التاریخ، تاریخ تبری، تاریخ ابن خلدون وغیرہ.
او د تاریخ ځینې نور کتابونه دي مثلا دا چې کوم حضور فرمایي مخکې چې بیان کړ دا واقع لیکل شوی ده د دغه واقع باره کې هم د اسما د واقع په شان د شهادت بیانېږي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دشمنانو لپاره به خلک را پارول او د بدر د جنگ نه پس د په بغض کې په حسد کې نورم زیات شو او خپجار د بغاوت کولو د ابو فک د قتل چې کوم روایت دی کې چې کوم اندرونی تضادات دي هم د واقع مشتبه کوي مثلا ټول کې مخه خدا چې په قاتل کې اختلاف دی ابن سعد او واقدی مطابق د ابو فک قاتل سالم بن عمر وو خو ځینې نور روایتونو کې د سالم بن عمر ذکر دی او د ابن عقبه په خیال د سالم بن عبدالله بن ثابت انصاري و چې دا وجلی وو او بل دا چې قتل په ثواب کې اختلاف دی ابن هشام واقدی دا وایي چې سالم په خپل په جوش کې راغلی و هغه وجلی وو خو د روایتونو مطابق د ځینو روایتونو مطابق د رسول کریم په حکم هغه وجلی شوی وو ابن هشام دا داسې لیکلی دی د مذهب د اختلاف باره کې یو درېمه خبره ده چې ابن سعد په خیال ابو فک یهودي و خو د واقدي په خیال دا یهودي نه و او بیا د قتل په زمانه کې اختلاف دی د واقدي او د ابن سعد په خیال دا واقعه د اسماء بنت مروان د قتل د واقعې نه پس شوی و خو ابن اسحاق ابن هشام وی چې دا واقع د اسماء د قتل نه مخکې و دغه واضح اختلافات نه هم دا ظاهر ده چې دا بیخي جوړه شوې یوه کیسه ده او جعلي کیسه ده او د دې حقیقت نشته او که په فرض محال د ابو فک وجل ومنلی شي د دې وجل کېدل ومنلی شي نو د چې کوم د جرمونه وو د مملکت سربراه وجلو لپاره خلک راپارول د حجب شعرونه ویل او جنگ لپاره خلک راپارول امن خطر کې اچول او د جنگ اور تیزول دا د مرګ د سزا لپاره کافي دي چې ورباندې نن سبا هم د مرګ سزا ورکړی کېږي څوک چې باغي ثابت شي او صرف کنځلې کول دغه قتل وجه نشي کېدی دغه شان د اسما د واقع په شان دلته هم د ابو فک د قتل نه پس د یهودیانو سره د عمل نه ثابت سره د عمل په کارو د یهودیانو نو د دوی د خاموشه پاتې کېدل هم دا دلیل دی چې قاطع دلیل دی چې دغه واقع فرضي وه او دا خبره د یاد ساتلو لایق ده چې دغه واقعاتو زمانه د بدر د جنگ نه د مخکې د جنگ نه مخکې فوراً پس ته دا بیانېږي یا مخکې یا فوراً پس ته او د ټولو مورخونو دا اتفاق دی چې د مسلمانانو او د یهودیانو چې کوم لومبی مخالفت و هغه د بنو قینقاع چې کومه غزا و هغه و او که د بدر نه مخکې څه واقع وي نو دې په لړ کې به ذکر ضرور راغلی وي چې دغه شان واقع شوی وه او د یهودیانو د ابو فک د اسما د قتل د واقعاتو په بنیاد باندې په مسلمانانو دا اعتراض کولی شو چې مسلمانانو به د عملي چیړ نه بغیر مخکې دغه کړی دی جګړه ابتدا دوی کړې وه خو چې هم دا ذکر نه میلاویږي چې د مدینې یهودیانو د دغه واقعاتو باندې څه سوال پورته کړی وي او حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب د اسماء او د ابو فک د قتل چې کوم د فرضي واقع دي د دې په ذکر کې چې کوم سورۃ الخاتم النبیین کې بیان فرمایلی دی هغه داسې دی چې د بدر د جنگ د حالاتو نه پس واقع دي او ځینې نور مورخینو داسې دوه واقع لیکلي دي چې د حدیث په کتابونو په صحیح تاریخي روایتو کې نشان نه ملاویږي او درایتن هم که په غور وکړی شي نو هغه سم نه ثابتېږي ځکه خو چونکې دین د رسول کریم خلاف یو ظاهري صورت د اعتراض پیدا کیږي ځکه ځینې عیسائی مورخینو د خپل د عادت مطابق ډېر په ناګواره صورت کې د دې ذکر کړی دی دا فرضي واقعیت داسې بیان شوی دی چې په مدینه کې یوه ښځه وه اسما نومې دلته د اسما ذکر بیا راځي لګیا دی چې د اسلام ډېره دشمنه وه سخته دشمنه وه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هغې سختې زرجنې خبرې کولې
او په خپل اشتعال انګیزه شعرونو کې به هغې خلک د هغې خلاف راپارول او خلک به راپارول چې هغوی دې ووژني. نو آخر یو نابینه صحابي عمر بن عدي په اشتعال کې د شپې په وخت د هغې په کور کې چې کله هغه وده وه هغه ووژله. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شوه دغه واقعې نو هغوی د هغه صحابي نو ملامته کړي بلکې د هغه دغه کار تعریف کړی و. دا بیانېږي. او بله واقعه دا بیان شوې ده دغه کار تعریف مطلب دا نه دی چې هغوی حقیقت کې دا کړو بلکې دغه واقعې غلطېدل حضور فرمایي مخکې ثابته کړې دی. او بله واقعه دا بیان شوې ده چې یو بوډا یهودي ابو افق نوم په مدینه کې اوسېدو ده به هم د رسول کریم خلاف اشتعال انګیزه شعرونه وی او کافران به د هغوی خلاف جنګ او د هغوی وژلو له راپارول. او آخر یو ورځ هغه هم یو صحابي سالم بن عمر هغوی په غوسه کې د شپې په وخت هغه کور ته ورننوتو په دغه په کور په څنګ کې هغه ووژلو. دا هم بیانېږي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې واقدي ابن هشام ځنې هغه اشتعال انګیزه شعرونه هم نقل کړي دي چې اسماء او ابوفق به د رسول کریم خلاف وی. دغه دواړه واقعات سر ویلیم میور وغیره ډېر په ناګواره صورت کې په خپلو کتابونو کې ورله ځای ورکړی دی. دا چې کوم مستشرقین دي هغوی دا واقعات راخیستي دي او بانه جوړه کړې ده چې وګوري څومره ظلم شوی و. خو حقیقت دا دی چې د جرح او د تنقید له رویه دا واقعات سم نه ثابتېږي. ړومبی دلیل چې د دوی د صحت باره کې شک پیدا کوي هغه دا ده ړومبی دلیل چې د دوی د صحت باره کې شک پیدا کوي هغه دا دی چې د حدیث په کتابونو کې دغه واقعاتو ذکر نشته. یعنی یو حدیث کې د قاتل یا د مقتول نامې سره دغه شان واقع نه ده بیان شوی بلکې حدیث خو یو خوا ځینو مورخینو د دې ذکر نه دی کړی حالانکه که دغه قسمه واقعات واقع شوی وي نو هېڅ وجه نه وه چې د حدیث کتابونه یا ځینې د تاریخ کتابونو کې د دې ذکر نه وي شوی. نو دې ځکه دا شک نشي کېدی چې چونکې دغه واقعاتو په ظاهره د رسول کریم او د هغوی د صحابه خلاف یو اعتراض واردېدو ځکه محدثین او مورخینو نه د ذکر به پرېښي وي ځکه چې اول خو دا واقعات هغه حالاتو مخې ته چې پکې دا شوي وو دا قابل اعتراض نه دي. او که ورته وکتې شي یعنې که دا وکتې شي چې داسې د حکومت خلاف اشتعال جوړې لګیا دی څوک نو دا قابل اعتراض نه وي دا خبره. نو ځکه دا ویل چې مورخینو د دې لپاره په ذکر کې په حدیثو مورخینو او محدثینو ذکر نه دی کړی دا خبره چې په دې رسول کریم باندې اعتراض ده دا غلطه خبره ده. او بله دا چې کوم ته چې د حدیثو تاریخ معمولی مطالعه لري نو هغه نه دا خبره نشي پټه پاتې کېدی چې مسلمانانو محدثینو مورخینو اچرم د یو روایت ذکر صرف د لپاره نه دی پرېښی چې په هغې د اسلام او د اسلام په بنی باندې په ظاهره سره اعتراض راتلو. او د دې وجه دا ده چې د دې مسلمه طریقه هم دا وه چې کومه خبره به هغوی د روایت له رویه صحیح به بیا مونتو هغه به نقل کو او د هغه د مضمون په وجه به هغوی هېڅ څه تعامل نه کولو بلکې په دې کې خو د ځینې محدثینو د اکثرو مورخینو خو دا طریقه وه چې رسول کریم د هغوی د صحابه باره کې به چې کومه خبره هم هغوی ته ورسېده که هغه د روایت او د درایت دواړو لحاظونو نه کمزوري او ناقابل اعتماده به هم وي نو هغوی به په دیانتدارۍ خپله ذخیرې کې به ورله ځای ورکو او د دغه خبرې فیصله به په مجتهدینو او په عالمانو او بیا وروسته چې کوم راتلونکي محققین دي په هغوی به یې پرېښوده چې هغوی د روایت او د درایت د اصول مطابق د هغه صحیح یا سقیم د غیر صحیح یا سقیم کېدو فیصله دې پخپله وکړي. او داسې کولو کې به د هغې نیت دا و چې یو خبره چې رسول کریم د هغوی د صحابهو طرف ته منسوبه ده که هغه سمه ښکاري یا غلطه هغه چېرته جمع کېدو نه راغونډېدو نه پاتې نه شي. نو همدغه وجه ده چې د تاریخ په ابتدایي کتابونو کې هر قسمه د رد و یابس ذخیره جمع شوې ده خو د دې معنی دا نه دي چې ټول قابل قبول دي بلکې یو ځای زموږ کار دی چې دې کې چې کم کمزوري دي هغه د مضبوطو نه جدا کړو. بهرحال په دغه خبره کې لږه ذره هم گنجایش نشته دی چې یو مسلمان محدث یا مورخ په یو روایت صرف دې لپاره پرېښی وي چې دې نه بظاهره د رسول کریم شان خلاف دا خبره ده یا دا د دې په وجه
په اسلام یا پر رسول کریم سره اعتراض راځي. نو د کعب بن اشرف او د ابو رافع يهودي د قتل واقعه چې د اسما او د ابو فقد چې کوم د مظلومه واقعیت د دې سره بالکل ملاویږي. نو د حدیث کتابونو کې د تاریخ په ټولو کتابونو کې پوره صراحت او تفصیل سره دا بیان شوی دی. یو مسلمان راوی یا محدث یا مورخ د دې بیان پرېښی نه دی. نو د دې نه باوجود هم چې د اسماء او د ابو فک یهودي د قتل ذکر په یو حدیث کې نشته، بلکې ابتدایي مورخینو خو د دې باره کې چې کم ځینې مورخین خاموش دي، نو هغه دا خبره قریبا په یقیني تور دا ظاهري چې دا کیسې جوړې شوې دي او څرنګه ځینو روایتونو کې دوی ځای بیا مونته دی او د تاریخ برخه جوړ شوی دي. خو که دغه کیسو د تفصیلاتو مطالعه وکړي شي نو دی دا چې دا جوړ شوي دي دا نور هم دا خبره یقیني شي. مثلا د اسما په کیسه کې د ابن سعد وغیره چې کوم روایت دی هغې کې د قاتل نامه عمر بن عدي بیان شوی ده. خو د دې په مقابله کې د ابن درید په روایت کې د قاتل نامه عمر بن عدي نه بلکې غسمیر ده او سهیلی دغه دوه نامې غلطې ګرځي او دا وایي چې اصل کې اسما د خپل د خاوند په لاس وژل شوې وه چې په روایتونو کې نامه یزید بن یزید بیان شوې ده. بیا ځینو روایتونو کې دا راځي چې دغه ټول بیان شوي خلکو کې یو هم د اسما قاتل نه و، بلکې د هغه قاتل یو معلومتاً و چې هم د هغې کام سره تعلق لرلو. او د مقتول نامه هم ابن سعد وغیره اسما بنت مروان بیان کړی د خو علامه ابن عبدالبر دغه دا کول دی چې هغه اسما بنت مروان نه و، بلکې اصل کې د عمر خپله خور وه بنت عدي چې هغه وجلې وه. او د قتل وخت ابن سعد د شپې منځنۍ برخه لیکلې ده، خو د زرکاني روایت د ورځې یا زیات نه زیات د شپې چې کوم ابتدایي برخه دغه ثابتېږي، ځکه چې هغې دا بیان شوي دي چې مقتول هغه وخت کجورې خرڅولې. نو دغه ټوله واقع حضور فرمایي تفصیل ما مخکې بیان کړی دی. بیا چې کومه دویمه واقع ذکر روان دی هغه د ابو فک د قتل واقع ده. په دې کې ابن سعد واقعي وغیره د قاتل نامه سالم بن عمر لیکلی ده، خو ځینې روایتونو کې دغه نامه سالم بن عمرو بیان شوی ده او ابن عقبه سالم بن عبدالله بیان کړی. دغه شان ابو فک مقتول باره کې ابن سعد لیکلی دی چې هغه یهودي و، خو واقعي هغه ته یهودي نه دی لیکلی. او بیا د ابن سعد د واقعي دوړو نه دا معلومیږي چې سالم په خپله په جوش کې راغلی و، هغه ابو فک وجلی و. خو په یو روایت کې دا بیانېږي چې د هغه د رسول کریم په وینا وجلی شوی و. د قتل د زمانې باره کې هم ابن سعد او واقعي وایي چې دا د اسما د قتل نه پسته شوی و، خو ابن اسحاق ابو ربیع دا د اسما د قتل نه مخکې بیانوي. دا ټول اختلافات دې باره کې یو قوي شبه پیدا کوي چې دا کیسې جعلي وي او جوړې شوې کیسې وي، او که په دې کې حقیقت شته نو هغه داسې پټ دی چې نشي ویلی کېدی چې هغه څه دی او د کم نوعیت دی. او یو بل دلیل د دغه واقعیتو د غلطېدو دا دی چې دغه دواړو کیسو زمانه هغه بیانه شوې ده چې کومه باره کې د ټولو مورخینو دا اتفاق دی چې تر هغه وخته د مسلمانانو او د یهودیانو ترمنځ هیڅ جګړه یا اختلاف نه راغلی. نو په تاریخ کې د بني قینقاع د غزا باره کې دا خبره په مسلمه تور بیان شوې ده چې مسلمانانو د یهودیانو ترمنځ دا لومبی جنګ و چې شوی و، او دا چې بني قینقاع هغه لومبي یهودیان و چې د اسلام په خلاف په دشمنۍ کې عملي کاروایی کړې وه. نو دا څنګه قبلولی کېدی شي چې دغه غزا نه مخکې د یهودیانو د مسلمانانو ترمنځ دغه قسمه څه جنګ شوی و. او بیا که د بني قینقاع د غزا نه مخکې داسې واقعیت شوي نو دا ناممکنه وه چې دغه غزا چې کم اسباب بیانې کې پای کې دغه واقعیتو ذکر نه وی راغلی، یعنې لیکل په کار دا راغلی وي چې داسې زموږ خلک وژل شوي وو. نو کم از کم دا خو دومره خو ضروري و چې یهودیان د دغه واقعیتو په بنیاد د مسلمانانو خلاف یو ظاهري رنګ د اعتراض پیدا کړی وي چې دوی سره عملي چړچړ کولو کې لومبی قدم دوی پورته کړی و او دغه واقعیتو متعلقه وی شور کړی وي. خو په تاریخ په کتابونو کې په خپله دغه مورخینو په کتابونو کې چې دا کیسې بیان کړي دي قطعا دا ذکر نه راځي چې د مدینې یهودیانو چې اعتراض پې کړی وی.
او که چېرته د یو تن دا خیال پیدا شي چې شاید چې هغوی اعتراض کړی وي خو مسلمانانو مورخینو د هغې ذکر نه دی کړی نو دا یو غلط او بې بنیاده خیال به وي ځکه چې لکه څنګه چې مخکې بیان شوي دي چې هېڅ چېرې هم یو مسلمان محدث یا مورخ د مخالفانو یو اعتراض باندې چېرته پرده نه ده اچولی مثلا د سریه نخله والا کیسه کې چې کله د مکې مشرکانو د مسلمانانو خلاف د اشهر حرام یعنی د مقدسو میاشتو د بې حرمتۍ الزام لګولی و نو مسلمانانو مورخینو ډېر په دیانتدارۍ د هغوی د اعتراض په خپلو کتابونو کې لیکلی دی نو که په دغه موقع هم د یهودیانو له طرفه څخه اعتراض شوی وي نو تاریخ به د دې د ذکر نه خالي نه وي نو چې په نو کم طرف نه چې ورته وکتې شي نو دا کیسې صحیح نه ثابتېږي او داسې معلومیږي چې یا خو دا چېرته پټ دشمن یو مسلمان طرف ته منسوبه کړي دي او دا کیسې بیانې کړي دي او بیا دا د مسلمانانو په روایتونو کې شامل شوي دي یا بیا داسې چل شوی چې یو کمزوري مسلمان د خپل قبیلې طرف ته د دروغ فخر منسوبولو لپاره چې دې سره تعلق لرونکي خلکو ځینې ډېر سخت کافران وجلي وو او دا روایتونه په تاریخ کې شامل کړي وي والله اعلم دا خو اصل حقیقت دی چې دغه واقعیت معلومیږي خو لکه څنګه چې مخکې اشاره شوې ده چې که دا واقعیت سم هم وي نو بیا د هغوی دغه حالت ته چې ګورو چې د کومو د لاندې دا شوي دي دا د اعتراض قابل نشي ګڼلی کېدی په هغو ورځو کې چې کوم نازک حالت د مسلمانانو و د هغې ذکر شوی دی د هغې حل بالکل د هغه تن په شان و چې په یو داسې ځای کې گیر شي چې څلورونو طرف ته تر لرې لرې پورې ډېر سخت اور لګېدلی وي او د بهر وتو لاره ورته پاتې نه وي ورسره بیا خلک هم جوخت هغه ولاړ وي چې دغه د ژوند دشمنان وي نو د مسلمانانو په داسې نازک حال کې که یو شرپسند او فتنه پردازه تن د دې د آقا او د سردار خلاف اشتعال انګیز شعورونه وي او خلک دغه خلاف راپاري دغه په وجلو لپاره خلک جوړي نو دغه زمانه د حالاتو مطابق د دې علاج سوای د دې بل څه کې دی چې دا ستندې وجل شي او بیا دا قتل هم د مسلمانانو له طرفه د انتهایی اشتعال په حل کې شوی وو په کم حل کې چې یو معمولی قتل هم د قصاص قابل نه ګڼل کېږي نو مستر مارګولیس په شانتن دام اورینټلیست دی مستشرق دی چې په عموما په هر خبره کې مخالفانه اړخ وي د هغه هم دغه واقعیت په وجه مسلمانان د ملامت قابل نه دي ګرځولي نو هغه لیکي چې اسما چې په خپل شعرونو کې هغه په صحیح تور د هغه سره منسوبه شوی دي د محمد صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره دغه دشمنان را پارول نو ځکه د هغې قتل که هغه د دنیا د کم معیار نه چې ورته وکتې شي یو بې بنیاده او ظالمانه فعل نشي ګڼلی کېدی او بیا دا خبره هم یاده ساتل پکار ده چې د اشتعال انګیزي هغه طریقه چې د هجر د شعرونو په صورت کې خپل کړی شوې وه هغه د عربو ملکونو کې د نورو ملکونو په نسبت ډېر زیات خطرناک نتایج پیدا کولی شي او دا خبره چې صرف مجرمان وجل شوي وو دا د عرب چې کوم راج الوقت دستور دغه یو ډېره لویه اصلاح و ځکه چې صرف چې کوم مجرم هغه وجل شو ځکه باقي خلک نه وجل شوي ځکه چې په عربو کې د اشتعال انګیزه شعرونو په وجه صرف تر افرادو پورې به خبره محدوده نه پاتې کېده بلکې ټول ثابت قبیلې به د خطرناک جنگ په شولو کې ګیرې شوې او د دې په ځای کې اسلام کې دا صحیح اصول قائم کړی شو چې د جرم سزا صرف مجرم ته ورکول پکار ده د خپلوانو ته نه مستر مارګولیس که دغه کتنو باره کې څه اعتراض لري نو صرف دا چې کومه طریقه خپله کړې شوې یعنې دا چې ولې د دې د جرم باقاعده اعلان ولې ونه کړی شو باقاعده سزا ورله ولې په باضابطه طور باندې ورله ولې سزا نه وروړل شوې نو د دې جواب خړومبې دا دی که دغه واقعیت سم ګڼلی شي نو ځینې مسلمانانو انفرادي افعال وو چې دین سخت د غصې په حل کې شوي وو او رسول کریم د دې حکم نه ورکړی لکه څنګه چې ابن سعد د بیان یقیني طور باندې معلومیږي او بله دا که بالفرض دا د رسول کریم حکم وګڼلی شي
چې نو یقینا د هغه زمانه حالت داسې و چې د اسماء د ابوفک د قتل باقاعده تور مې د ضابطه طریقه خپل کړی شوی وي او مقتولینو ته او دغه متعلقینو ته د مخکې نه اطلاع شوی وي چې زموږ کسان به وژل کېږي نو د نتایج هم ډېر خطرناک کېدی شو او دغه خبره سخته اندېښنه وه چې دا واقعیت به د مسلمانانو د یهودیانو او بل دا چې د مسلمانانو د مدینه مشرکانو ترمنځ یو ډېر لوی جنگ بدینه پیدا شوی وي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې حیرانتیا خبره دا ده چې مستر مارګولیس قتل چې د عرب د مخصوصو حالاتو په وجه جایز ګرځولې دي نو ورسره د قتل طریقې باره کې چې د هغه زمانه چې کوم مخصوص حالاتو د ترغه دغه نظر ولې نه رسیدو کاوی په د دې اړخ نم د هغه وخت حالات د نظر وړاندې ساتلې وي نو دې ته به یقین شوی چې دا طریقه چې کوم خپل کړی شوی و دا صحیح و همدغه د هغه وخت د حالاتو او د امن د لپاره ټول مناسب او ضروري و خو عملاً خو داسې شوي نه وو د کلام خلاصه دا چې اول خو د اسماء د ابوفک د یهودي د قتل واقعیت روایتن او درایتن سم نه ثابتېږي فرض هم کړی شي چې دا سم وو نو دغه زمانه چې کوم حالات وو نو دغه مطابق دا قابل اعتراض نشي ګڼل کېدی بیا دا چې سم صورت وي دا واقعیت د قتل بهرحال د مسلمانانو انفرادي افعال وو چې سخت د اشتعال په حال کې هغونه شوي وو او رسول کریم د دې باره کې حکم نه ورکړي دا الزام غلط دی په هغې باندې چې هغوی حکم ورکړی وو د دې د وجلو دا ټوله خبره د ځان جوړې کړې شوې دي چې رسول کریم طرف ته منسوبېږي او دغه مورخینو چې څه لیکلي دي خو وروستو په کار خو دا و چې د دې سمه تجزیه شوې وي دا د خدای پاک شکر او احسان دی چې موږ ته هغه د یعنی خدای پاک موږ د زمانه د امام د منلو توفیق راکو او هر خبره چې موږ ګورو نو جایزه اخلو او د حقیقت باندې ځان پوي او بیا د بیانولو کوشش کوو او دغه قسمه چې کوم الزام د رسول کریم په ذات راځي دا غي د رد کولو موږ کوشش کوو خدای پاک دغه عالمانو لم عقل ورکي چې دغه خبره چې غیر راځي نو صرف خپل مفادونه ترلاسه کوي او اسلام د بدنامولو کوشش دی کوي اسه وی خو دوی دا چې د اسلام خدمت کولای خو حقیقت کې د دوی عملونه دي چې په اسلام کې شدت پسندي پیدا کړي د خدای پاک دی له عقل ورکي حضور فرمایي چې دا وزیر زنو مرحومینو هم ذکر کوم چې په کډومبه ذکر دی د پروفیسور ډاکټر ناصر احمد خان صاحب چې د پرویز پروازي په نامه مشهور وو په تیر ورځو کې په کینیډا کې د 28 کال عمر کې وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون دوی په قادیان کې پیدا شوی وو د دې والد مولانا احمد خان صاحب نسیم د سلسله مبلغ وو بیا ناظر اصلاح ارشاد مقامی پاتې شو ډېر وګړي مودې پورې او ډېر زورور قسم انسان وو هغه منظم کړي و جماعتونه ډېر او رحمت بیبي د دې د مور نامه وا پروازي صاحب په قادیان کې ابتدایي تعلیم ترلاسه کړی وو او د میټرک نه پس هغوی په کالج کې داخله نه واخیسته ځکه چې تعلیم الاسلام کالج هغه وخت لاهور کې به و او بیا چې کله کالج ربوت منتقل شو نو هلته هغوی داخله اخیسته وه کالج کې او کال 1958 کې هغوی د بي اونرز ډګري ترلاسه کړی و کال 1960 کې هغوی اورینټل کالج یونیورسيټي نه ایم ای کړی و په کال 1958 کې هغوی د پنجاب یونیورسيټي نه د پی ایچ ډي ډګري ترلاسه کړی و پروفیسر پروازي صاحب په کال 1960 کې اردو کې د ایم ای کولو نه پس لیکچرر مقرر شوی وو او د تدریس آغاز هغوی سرکاري کالج وو مظفرګړ التنه کړی وو او بیا په ادبي سرګرمو کې دوی برخه اخیستل شروع کړه او په الفضل په مصباح کې او خالد کې به د دې مضمونونه چاپ کېده او دغه شان شروع شریعت سره دوی خاص شوق لرلو ښه شعرونه به دوی وی چې کله تعلیم الاسلام کالج په ربوی کې جوړ شو نو دوی وقف وکړو او په کال 1960 کې دوی هلته راغله
او تر کال 1909 پورې دوی د لیکچرر په تور باندې کار کولو او بیا د کال 1909 نه تر 15 پورې د تعلیم الاسلام کالج ربوه د اردو ډپارټمنټ د مشر په تور باندې د مقرر کړی شوی وو او کال 1915 نه تر 9 پورې د اوساکا یونیورسيټي of Foreign Studies جاپان کې دوی د وزټینګ پروفیسور مقرر شوي چېرته چې دوی د خدمات دوران د پاکستان او د جاپان د تعلقاتو د بهترۍ هم ډېر کوشش کړی و. په ټوکیو کې د جماعت د قیام په سلسله کې موږ ډېر مدد کړی و. په کال 1909 کې دوی واپس راغله بیا چې کالجونه نېشنلایز شو نو پاکستان په مختلفو کالجونو کې به دوی سبق ښودلو او د اسسټنټ پروفیسور په تور باندې او کال 1988 نه تر 1990 پورې دوی د اسسټنټ پروفیسور ګورنمنت کالج فیصل آباد کې به دوی مقرر وو. بیا احمدي کېدو په وجه دغه دور کې دوی ډېر مشکلاتو سره مخ شوي او چې کله تر ګرفتارۍ خبرو ورسېده نو دوی هر څه پرېښود انګلستان ته راغله او د حضرت المسیح رابعې په خدمت کې حاضر شو نو د هغوی په حکم بیا دوی سویډن ته هجرت وکړو. هلته د کال 1991 نه تر 2001 پورې هغوی اوپسالا یونیورسيټي په سویډن کې د پروفیسور په تور خدمات ترسره کول. په سویډن کې د قیام دوران د نوبل پرایز کمیټي فور لیټریچر دی رکن وو او د 14 کال پورې دوی د خدمات ترسره کول. په کال 2002 کې دوی کینیډا ته هجرت کړی وو او د ادب او د تعلیم په میدان کې د دوی نامه کافي مشهوره ده. د دې اهلیه احمد المجید صاحبه وایي دا د مولوی محمد احمد صاحب جلیل لور ده او خدای پاک دی له 2 زامن او 3 لوڼه ورکړي وو. د دې اهلیه وایي چې تر 3 کالو پورې موږ یو ځای وو. هر قسم حالاتو کې دی سره د تعلق هم خطر سره کړی وو ځکه چې زه د مور پلار مشرۍ لور هم ربوه کې وم. دوی هم د پروفیسر پروازي صاحب چې زه د مور پلار د خدمت نه منع کړی بلکې ما نه زیات دوی دغه خیال ساتلو او ټولو خپلوانو سره وایي زما ټولو خپلوانو سره یعنې خپلو د سخرګنه خپلوانو سره وایي ډېر مثالي تعلق و. د ایتاز القربا یو اعلی مثال و. ډېر د مینې او د اخلاص تعلق و خپلوانو سره. هر غمی خادي کې به هغوی سره ولاړو. د دوی زوی طاهر احمد خان صاحب وایي چې په هر حال کې به د دوی په مخ باندې مسکا وه. همیشه خلافت احمدیه سره دوی بې کچه مینه کوله او تر مرګه دوی لیکلي دي. حضور فرمایي چې ما سره د دوی رابطه وه او د دعا خواست به دوی کولو. په سخت بیمارۍ کې هم په تېرو ورځو کې چې کله ډاکټرانو جواب ورکړی و او لاس سره لیکل هم دوی ته ګران وو. مخکې خو د پیغامونه راستول بیا ځینې وخت به ډېر په مات ګوډ تحریر کې به دوی په خپل لاس خپله بسترې باندې به دوی ملاست او خط به لیکلو ماته به رالیږلو د دعا. ډېر د اخلاص او وفا تعلق دوی جاپان کې د قیام دوران د دوی زوی لیکي چې والد صاحب ته د انسایکلوپیډیا انعام ملاو شوی چې ډېر لوی انعام و د هغې زمانې چې دوی خلافت لایبرري ته ډونیټ کړی و عطیه کړی و. په کال 1980 کې په هغه لسیزه کې د علامه اقبال ګولډ میډل فور لیټریچر هم دوی له ورکړی شوی و خو د احمدي کېدو په وجه دوی راوښودلی شوي نه وو. د دوی میډل کور ته رالیږلی شوی و. د دوی لور احمد الودید وایي چې زما پلار قرآن سره عشق لرلو او بلا هغه به د پوره سپارې تلاوت به دوی کولو هره ورځ. دا وایي چې که په چېرته یو مضمون لپاره د تقریر حواله به زما په کار وه تقریر یا مضمون لپاره بس په حواله زما په کاره وه نو 1 منټ کې به راته وایي چې د فلاني صورت فلاني آیت کې دا ولټوه. دوی وایي چې زموږ پلار موږ ته خلافت سره مینه ښودلې ده اعتماد یې راکړی دی چې د خپل زړه خبرې موږ کولی شو او د وخت خلیفه سره تعلق پیدا کولی شو. د دوی بلې لور سعدیه وایي چې زموږ پلار د خلافت عاشق و. همیشه دغې په گفتگو کې او دغې په رویه کې د خلافت لپاره به ډېره سخته مینه به وه او ادب به وي مونږ لیدلی دی او همیشه به هم دا کته چې زموږ والد صاحب هر کار نه مخکې د وخت خلیفه ته خط لیکي
د دعا خواص ورته کوي او د بیماری چې کوم اخري ورځې وي او ډاکټر چې راغلو د تشویش اظهار وکړو د ناامیدۍ خبرې وکړې نو ډاکټر چې د کمرې نه څنګه ووتو نو دوی ما ته وویل چې پین او کاغذ راوړه او په کمزوري لاسونه یې رپېده او بیا هم دې د دعا لپاره خط لیکلی و لکه څنګه چې مخکې حضور فرمایي ما ذکر وکړو صدقه به دوی ډېره ورکوله څومره هم چې پیسې به ورسره وې هغه به په صدقې کې ورکړې د دوی نمسی ده نایله محمود هغه وایي چې ما د خپل نیکه په ذریعه دا دلته لیکلي چې د اردو کې د زوی د زوی لور به وي که داسې دا لفظ استعمال شوی دی حضور فرمایي چې د دې د لور ده ظفر محمود دی د دې ماشومې پلار نو وی د خپل لیکنه وی موږ زده کړي دي چې د خدای پاک چې کوم رښتونې مینه ده دا څنګه ښکاري وی تر دغې د دې ما به ستاسو حالت تر آخري ساه پورې مسلسل ما دې کته چې د دې به الحمدلله ویل د شهادت ګوته به اوچتول او بار بار به الحمدلله وایي زه به حیرانېدم وایي د دې مینه چې ما کته نو زما په زړه کې مې یو شعله جوړه شوې د خدای پاک سره د مینې او د قرآن او خلافت سره چې کومه مینه و د دې هغه د ماته ملاوه شو خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي د دې ماشومان او نسل ته د هم د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي بله جنازه ده د شریف احمد صاحب بټي ابن امیر احمد خان صاحب بټي د ډبوي دی هم په تېرو ورځو کې د 88 کال عمر کې وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون دی موسی و د دې په پسماندګانو کې د اهلیه نه علاوه 2 زامن او 2 لوڼه شامل دي یو زوی د دې په حفاظت مرکز کې کار کوي لګیا دی بل زوی طاهر احمد بټي صاحب د سلسله مربي دی په سیرالیون کې د دوی زوی طاهر بټي صاحب مربي چې کوم دی هغې لیکي چې زما پلار به بیانول چې زموږ والد صاحب به بیانول چې کله د پنډت الله اکرام د قتل پیشګویي پوره شوه نو هغه وخت د هغوی والد محترم امیر خان صاحب له کوم عمره و او د دغه پیشګویۍ په پوره کېدو د هغې په زړه کې د احمدیت صداقت د هغوی یقین شو چې دا رښتونی دی او بیا خو کوم عمره و نو قادیان ته د تلو د بیعت نه محرومه پاتې شوی او بیا وروسته د خلیفة المسیح اول په لاس هغوی بیعت کړی او په احمدیت کې داخل شوی و په کال 1994 کې چې کوم فسادات شوي وو او مخالفانه حالاتو نه هغه د په لالیان کې به وو هلته دوی هر څه پرېښود ربوی ته راغله بیا ملته آباد شو په ټیکسټایل ملز کې به دوی کار کولو وایي چې خپل احمدیت نه پټ کړی چېرته به هم چې تله نو مخکې به خلکو ته وایي چې زه احمدي یم که ما سره تعلق ساتل غواړئ نو خپله خوښ هم ده ځکه چې زه خو به احمدي یم او خپل شناخت به داسې کوم د دوی ورور لطیف احمد صاحب د جرمني وایي چې ټیکسټایل مل کې به دوی کار کولو نو یو دشمن د دې ډپارټمنټ ته راغلو دا وایي چې زه خبر شم ته احمدي یې نو دوی وایي چې او زه یم احمدي نو هغه بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام ته کنځلې وکړي او بیا دا وایي چې یا به په دغه ملک ته پاتې کېږي یا زه هغه د مل مالکانو سره له ورغلو هغوی په فساد د راپارولو ښه پوره کوشش کړی و نو دی هغه دعا کې مصروف شو چې الله د خپل د مسیح موعود له خاطره زما مدد وکړه او دا په خپل شرارت کې ناکامه کړه نو څه وخت پس یو ورکر راغلو دې ته وویل چې کم تن تاسو سره بدتمیزي کوله هغه د مل نه بهر پریشانه ناست دی د مل مالکانو په یو سوده کې د هغه لوی غلا نیولې ده او هغه د مل نه فارغ کړی دی تهجد ګزار او 15 وخت منځونو پابندي به دوی کوله او همیشه به دوی په دعاګانو کې مشغوله وو د سلسلې لټریچر به دوی ډېر ویلو او د ریټایرمنټ نه پس خو دوی نور هم دا لوستل شروع کړی وو او همیشه د سلسلې سره څه تصنیف به د دې سر ته پروت و د دې په مطالعه او دغه په مطالعه کې به دوی مشغوله وو کله به هم چې د خلفای احمدیت له طرفه د دعا تحریک کېدو نو فوراً به دوی پکې مشغوله شو او درود شریف به ډېر ویلو د دوی زوی مربي وایي چې کله
په سکول کې شپږم کې وم نو ماته به دا وی چې سکول ته چې زه راځې نو په لاره کې درود وایا او بیا خپل راته ویلي ځان باره کې چې د خدا پاک په فضل زه په زړه کې د 1000 نه زیات ځل درود شریف وایم خدا پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سره فرمایي او د دې اولاد ته هم د دې د نیکۍ جاری ساتلو توفیق ورکړي بل ذکر دی د پروفیسر عبدالقادر ډاری صاحب چې سابق امیر جماعت و د نواب شاه د 92 کال عمر کې وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون یو زوی او 15 لوڼه وې دي د دوی زوی سمر احمد لیکي چې خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد رئیس محمد مقیم خان صاحب ډاری په ذریعه شوی وو عبدالقادر صاحب ډېر نر او رښتونی انسان وو د دوی زوی لیکي چې په معاشره کې چې کوم ډېر کمتره ګڼل کېږي خلک هغې سره په ناسته پاسته کې به دوی هېڅ قسمه تکلیف به دې نه محسوسولو ځکه چې هلته د رواج مطابق خو دا ډېره بده خبره ګڼل کېږي چې یو ځای ځان سره کېنولی شي یو غریب دی د یونیورسټۍ نه په سندي لټریچر کې د ایم اے ډګري ترلاسه کړی و او دغه دور کې په سند کې د تعلیمي ادارو کمې و نو د تعلیم شوق په وجه حیدرآباد کې دوی په یو کالج کې د لیکچرر په طور کار شروع کړی و نو د هغه ځای پرنسپل چې د دوی شوق وکړ نو دې ته وی چې په نوابشاه کې یوه تعلیمي اداره کولاو وکړه او په ماښام کې هلته کلاسونه شروع کړه نو دا کلاسونه دوی بیا شروع کړو ډېره ترقي بیا دې وکړو هغه بیا وروسته کالج جوړ شو او د سند په مشهورو کالجونو کې هغه شمېرلی کېږي د دې د محنت په وجه همدغه شان د سند چې کوم ټولې لویې سیاسي کورنۍ دي هغې سره د ډېر ښه تعلقات وو او ډېر په واضحه به دوی ورته وي چې زه جماعت احمدیه سره تعلق لرم او ماشومانو ته به یې وایي چې چېرې به م وېرېږئ نه خپل احمدیت به نه پټوئ او سندۍ کې به همیشه دا وي چې موږ خو د احمدیت کالي اغوستی دي موږ خو د احمدیت کالي اچولی دي چې دا یو امتیازي شان دی حضرت خلیفة المسیح ثالث رحم الله تعالی دې ته ویلي نو دوی ته د هغې په وینا په سندۍ ژبه کې د قرآن د ترجمې سعادت ته ملو شوی و او د حضرت خلیفة المسیح ثالث پر ارشاد دوی د تفسیر صغیر په سند کې د 2 جلدونو باندې مشتمله ترجمه کولو دې ته موقع ملاوه شوې وه د قرآن د ترجمې او د منتخبو آیتونو یو پمفلټ په چاپ کې هم د خلیفة المسیح رابع رحم الله نه علاوه په 4 کسانو باندې د 295 مقدمه شوې وه چې پکې د دوی نام هم شامله وه د سندي ژبې نه علاوه په اردو ژبې هم دوی دومره عبور لرلو چې کوم چاته به هم چې دوی لیکلو نو هغه به د دې د تحریر نه چاته به چې دوی مخاطب شو لیکل به دوی کول هغه به د هغې تحریر نه متاثره کېدو د فضل عمر فاونډیشن ممبر هم وو د یونیورسټۍ نه د پی ایچ ډي چې کوم سټوډنټان وو هغوی به هم دوی نه رهنمایي لپاره راتله د دوی د ملګرو حلقه ډېره لویه وه په سندۍ ژبه کې دوی یو کتاب هم لیکلی و چې د تعلیمي ماهرینو او د شاګردانو لپاره د رهنمایي په لړ کې ډېر اهمیت لري دې نه علاوه د سند د ډاهر قبیلې باره کې چې کوم په ډکشنري کې موجود مواد چې پکې تذکامیزه ژبه استعمال کړه شوې وه هغوی د قرآن د حکماتو په رڼا کې متعدده حکام په دلیلونو قایل که او دغه ډکشنري دا لفظونه لرې که خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې ماشومانو ته د دین نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي او یو ذکر دی چې د پروفیسر ډاکټر محمد شریف خان صاحب دی چې نن سبا په امریکې کې وو د 4 کالو په عمر کې دی وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون دی د خدای پاک په فضل موسی وو کال 1909 کې دوی په تنزانیا کې پیدا شوي د دوی په خاندان کې احمدیت د دوی د والد ډاکټر حبیب الله خان صاحب په ذریعه راغلی و چې په تنزانیا کې احمدیت قبول کړی و دی ابتدایي تعلیم شریف خان صاحب په قادیان کې ترلاسه کړی و او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د چې کوم خطبات و د کال 1954 او د 55 دغې په نتیجه کې دوی په اتم کې چې کله و نو دوی ژوند وقف کړی و او بیا په کال 1903 کې د پنجاب یونیورسټۍ نه دوی
ګولډ میډل واخیستو MSc زوالوجي دی کړی و او بیا په کال 1996 کې د پنجاب یونیورسټۍ نه دی په زوالوجي کې PhD کړی و او بیا د خلیفۃ المسیح ثالث رحم الله تعالی د ارشاد مطابق دی په کال 1963 کې تعلیم الاسلام کالج کې د خدمت لپاره راغله او کال 1998 پورې دی ته د خپل ریټایرمنټ پورې 15 کاله پورې دی ته د خدمت توفیق ترلاسه شو د ټوله دنیا پر رسالو کې د پروفیسور صاحب 250 تحقیقي مقالې چاپ شوي دي د دې لومړی تحقیقي مقاله په کال 1902 کې چاپ شوې وه چې د رپټایلز باره کې وه او ډېر تحقیق به دوی کولو د مارانو او د چرمښکو باره کې د قدرت چې کوم حشرات الارض د دې باره کې د دوی ډېر تحقیق و حضور فرمایي چې زه هم د دې شاګرد پاتې شوی یم زموږ کلاس به دوی بوتلو بهر ته او دا ټول څیزونه به ښودل چې قدرت کې څه څیزونه دي او څنګه چینجي دي او څومره قسمونه دي د دې په کال 2002 کې دوی ته په پاکستان کې د زوالوجسټ اف د ایئر ایوارډ ورکړی شوی و مجیب الله چودھری صاحب د امریکې لیکي چې کال 2008 کې ما د جماعت کې د چنده راغونډولو په سلسله کې خبره کړې وه نو دوی وی چې ما سره خو څه نشته خو دوی وی چې کور ته راشه وی چې کور ته چې ورغلم نو د دوی اهلیه راغله او یو پړنو کې راته مخې ته کېښود وړو کې شانې چې کم کالي هغې له د مور پلار له طرفه یا د اصغرګنه له طرفه چې سم میلاو شي هغه هر څه ورکړه چې همدا موږ سره دي دا هر څه واخله ډېر شریف النفس او عاجز انسان و طالبانو سره به همیشه سبق ویونکو سره سټوډنټانو سره به همیشه دوی د ملګرو په شان سلوک کول او خدای پاک د دې سره د مغفرت د درهم سلوک وفرمایي د دې مشري زوی سفر الله صاحب لیکلی دي ځینې خبرې بیا وروسته راغلی دي چې بعض ساینسدانان وو د امریکې او د کینیډا نه د دوی ربوی ته راتله پروفیسر صاحب سره ملاوېدو لپاره او دغه ساینسدانانو مطابق په پاکستان کې رپټالوجي چې کوم رپټایلز وغیره دي دغې باره کې د شریف خان صاحب نه زیات بل څوک ماهر نشته د دوی زوی راشد زبیر صاحب وایي چې د ځوانۍ د عمر راسې دوی تهجد ګزاره وو او د لمونځ د روژې پابنده وو او په مسجد قمر کې به دوی د لمونځ امامت هم کولو د سره د جمع لمونځ نه علاوه د قرآن د تلاوت د تفسیر دوی ډېر شوق لرلو او په دې باره کې د دې مطالعه هم ډېره زیاته وه د دې نوسۍ د مشهود احمد خان هغه چې زموږ نیکه ډېر روحاني شخصیت و او جوور ساینسي ادراک دوی لرلو او دوی موږ ته دا ښودلی دي چې د خدای د هستۍ ثبوت په فطرت کې موجود دی او هغوی د لمونځونه په وخت کولو د قرآن د مطالعې باندې به ډېر زور ورکولو خلافت احمدیه سره ډېر زیاته مینه به د هغوی او همیشه خلیفه ته د خط لیکلو او د خطبو اورېدو طرف ته به د هغوی خپله توجه وه او د کور والو توجه به هغوی دې طرف ته ګرځوله او حوصله افزایي به یې کوله خدای پاک د دې اولاد ته هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر